کوز د روج کې دستوري ته د وینا په وخت د پاکستان مسلم لیگ نون ادینزي مشرانو ویلي دي چې په 8 فروری کېدونکو انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون حکومت جوړیږي. په دې وجه د ادینزي ولس له پکار دي چې د خپل مسلو د حل او ادینزي نه ماډل تحصیل جوړولو په غرض خپل ووټ د شیر یعنی زمري په حق کې استعمال کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون اوچ صدر حیات خان او مراد خان په تعاون د جلسه کې ګڼ شمېر خلکو شرکت کړو. جلسې ته د وینا په وخت د مسلم لیگ نون تحصیل ادینزي صدر داود خان، اوچ صدر حیات خان، واجد علي خان او نورو په 1300 میاشتو کې د انجینیر فیض الله خان لخوا بجلی او ګیس په مد کې ادینزي او خصوصي توګه اوچ او خواوشا کلو کې کړي کارونو رڼا واچوله او په ولسي طرقه د کردار ستاینه وکړه. دستوري ته په خپله وینا کې د حلقه پی کې 15 ادینزي نه د پاکستان مسلم لیگ نون نامزد امیدوار زید الله خان وویل چې د وړاندې په ادینزي کې تیر شوي ممبران اسمبلی د خلکو نه ووټ اخیستی مزي کړي خو د ادینزي د ولسي طرقې دپاره هیڅ نه دی کړي چې له وجې ادینزي محرومه پاتې شوی دی. د وویل چې بجلی او ګیس وفاقي محکمې دي. په دې وجه د دوی مشر فیض الله خان د امیر مقام خان په خصوصي مرسته کړي او روان کارونو کې خپل ایمان ښودلی دی. کچره ولس د ووټ په ذریعه د کامیاب کی نو د ادینزي محرومۍ به ختم شي. جلسې ته د وینا په وخت انجینیر فیض الله خان په تحصیل ادینزي کې د پاسپورت دفتر دویم نادرا سنټر او پیسکو دویم سب ډیویژن په قیام امیر مقام خان شکریا ادا کولو سره زیاته کړه چې د دې په کوششونو شاید چې دا اولنې تحصیل وي چرته چې ولس ته داسې سهولتونه ورکړی شوي دي. د وویل چې امیر مقام خان په خصوصي کوششونو د ګیس په مد کې په درجنونو کلو ته جاب نمبرې جاری شوي دي او په څه باندې او څه په پایپ لاین کې دي. خو د دې کارونو جاري ساتلو دپاره ولس له په 8 فروری د شیر یعنې زمري ملګرتیا پکار ده. د دې وینا وه موږ سره منډیټ نه و، په موږ بهر خلکو یقین نه دی کړی. زما اوچ په ما ننګ کړی دی، زما خپلو خلکو په ما ننګ کړی دی. ځکه نن ولاړ یم یا زما دا مشر ولاړ دی. نو موږ ستاسو په مټو ولاړ یو، موږ ستاسو د وجې نه ولاړ یو. نو پکار دا ده چې موږ ټول راوځو او په غیرت ودرېږو یو بل سره او صرف په کارکردګۍ باندې. د دې علاقې نه زموږ د دې تحصیل نه موږ همیشه دې خلکو له ووټونه ورکړي دي، دې سملو ته هم لېږلي دي. خو مایوسي هر طرف ته ده، محرومي هر طرف ته ده، مشکلات هر طرف ته دي. دوی نه موږ تپوس کوو چې تاسو له خو موږ نمبر یې ښه وي، اجاره وه ستاسو، یو ځل ته یو نمبر و، بل ځل ته بل نمبر و. یو وایي ما له ووټ راکړه جنت ته به ځې. هغې هم هغه د سوشل میډیا نن سبا ډېر مزدار دغه دی، هر څه باندې څه نه څه راځي. په هغې باندې مې یو ملګري کومنټس کړي وو، بلکې خپله ویډیو یې کړې وه. نو ټول مولانا صاحبان یې ورته شمار کړل چې فلاني مولانا نه فلاني وخت ووټ ورکړی و، فلاني مولانا نه فلاني ټایم کې ووټ ورکړی و، فلاني یو 15-16 مولانا ورته شمار کړو. نو 15 ځله خو موږ جنت ګټلی اوس پرېږده چې دنیا هم څه غم وکړو. ترقیاتي کار دا د پاکستان مسلم لیگ کار دی. تا که بره خپل کلي ته ووټ ګیس بوتلی و نو هغه هم رایاد کا. میاں محمد نواز شریف تا له په خیرات کې هغه فنډ درکړی و چې زموږ ډېر غریب دی ته پې ګیس بوځه. تا ته زه په هغه ټایم کې ولې نه وم یاد. تا په کار دی چې دا ګیس تا بره بوتلو موږ له بتي هم راکړی که نه. هغه وخت کې خو په تا سترګې پټې زه دې نه لیدم. نن راځې ما ته وایې تا له ګیس راولم ما له ووټ راکړه. ورکوی ولا دوکو تړاکو یو دور شروع دی. هر سړی راځي خپل ډوبډوګۍ غږوي خو په کارکردګۍ څوک خبره نه کوي. ما اوسه پورې یو کس ونه لیدو چې هغه وایي چې او ای زما دا دینزو خلکه ما تاله دا کړي ما تاله دا کړي ما تاله دا کړي راځه ما له ووټ راکړه. هغه واحد زموږ د پلیټفارم نه د اواز کېږي. موږ د اواز کولی شو
مونږ دا خبره کولای شو او مونږ دا چیلنج ورکولای شو چې راځئ په کارکردګۍ خبره کوو. تاسو درې ځله امپیګان پاتې شوئ، درې ځله تاسو له خلکو ووټ درکو، درې ځله تاسو منسټران پاتې شوئ. د بجلی هم څه حل دی، د روډونو هم څه حل دی، بنیادي ضرورتونه زما نه دي پوره. اوس هم چې کوم ځای له ورځې هر سړی فریاد کوي زما دا مسله ده، زما دا مسله ده. زه سوچ کوم چې آخر ته په کومو سترګو بیا راځې؟ زه دې وښیي د ده په شان قابل سړی زه فخر کوم په خپل فرزند باندې بیرسټر زید الله خان باندې چې د ده رسایي د میا محمد نواز شریف پورې، میا شهباز شریف پورې او مریم نواز پورې د دې رسایي ده. او د هغې ثبوت دا دی چې د ټولې صوبې د ایم ایس ایف مشري یې بیرسټر زید الله خان له ورکړې ده.